راځي نو تا ته وایي نه دا 100,000 روپۍ یو تاسو واخلي له راځي تاسو ته به 100,000 روپۍ یو بله واخلي خبره به تاسو ته ږدي او دا نه 14,000 بس به بیا روپۍ دی خبره کې کېږي یو دی زه اوس تاسو ته فون وکړم چې 14,000 تاسو رشته کوم تاسو او به ماته already ورسره انکار چې کوم کوئ دی نو ولې ستاسو 10,000 پېژنم ما روپۍ لیدي بلې ما دي ته ستاسو نو خو زه بیکګراوند هم په پته دې ده کیمرې ته شمېرې چې ګوره دا خلک لږ په چالو اعتماد کور چې غواړئ که نه زه دا زما به خپل مطمئن ځاني کوئ ټینشن نه لګي که نه ما واده کړی دی زما په 10 تاسو سال ما trust تېر نه وي کړي که دي نه؟ یو سړي سره زه به د هیلپ دپاره 10 دلته نه سال ما ته راتلم. پته ده چې ما څنګه تېر کړي ما زما 15 ستاسو ماشومان ډېر دي نوم اورېدلو خو چېرته ګرانو کتونکو سلامونه کوم علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن یو رجسټر اداره ده غواړي چې د بې وسه بې کسه بې څوکه تورسرو سره امداد وکړي تعاون وکړي علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن ته چې کومه زنانه راځي نو هغې نه موږ تپوس کوو هغه خبرې موږ تاسو ته وړاندې کوو زموږ په خبرو کې هېڅ قسمه به درته پراډ او دوکه نه وي دې نه مخکې چې د مردان کومه زنانه بېګا 8 بجې راغلې وه کومه ویډیو چې ما شیر کړې ده په کور کې 10 جینکۍ دي 10 په 10 جینکو کې 4 معذوره دي خو ګرانو کتونکو تاسو خیر خپل ګریوان کې سر ښکته کې چې تاسو کم قسم ویډیو دپاره ډېر کالز کوئ او کم قسم ویډیو تاسو ګورئ لاول په دې سوچو کې د هغې نه پس چې کوم دی نو تاسو دا موبایل لوچت کړئ خیر دی الف خان شیرپو ته کال وکړئ ګرانو کتونکو دغه زنانه چې ویډیو یې ډېره وایرل شوې ده دغه ویډیو ډېرو خلکو په خپلو پیجونه اچولې ده ټلیفون پې زمونږ لاړو ته زما د وټساپ راکړه چې نن 4مه ورځ ده چې زما وټساپ نه ریکور کېږي او وټساپ چې کوم دی زما ډېر قیمتي وټساپ و ځکه چې زما پکې د ټي وي ریډیو دا ټول دا زما پکې ارسو هغه هم لاړه او موبایل چې کوم دی نو دی خو 40 غنټې سروس دی په کال باندې به ستړی شي چې په دې باندې بس پروت وي نو څه خبره نه وي که نه چې موږ سړي ته ووایو چې یار وره ته رشته غواړې یو بوجۍ وړرولېږه اوس به مې دې له ورکړو چې دا له پلانکي رالېږلي دغه پلانکي رالېږلي دغه پلانکي رالېږلي دي او دی د ځان سره یوړل نو دغه نشته دی خو د واده نه پس پې زه خیال ساتم او چې ښځه دي شي نو خیال به نه ساتي څه به کې وایي څه کې وښې ټکې به بیا به شړي چې څنګه پې یو پې تشدد شو او دا ثواب دی یاره هغه 5 بچو چې مې واورېدل که نه د زړه ته مې یو درد وشو بس د هغې دپاره چې کوم دی په نکاح کوم ښه په هغه ټیک ټاک کې مونږ د 2 بچو ذکر کړی دی یا بس یو ماشوم دی هغې لیدلی دی نو چې چاته وایي چې 15 بچي دي بند که دا 15 بچي به زه ساتم عجیبه خبرې ده ستاسو راځي ټولې موږ سره هغه په دېړه باندې لیکلي کېږي چې دا کم قسم د انسانیت کم قدر دی ما په دې څو ټیک ټاک یې وکړې څو هر څه مې وکړل نو ګرانو کتونکو زه د هغه ټولو ملګرو ډېره مننه کوم چې کومو خلکو یو کس 40,000 روپۍ را لېږلي هغه ډېره زیاته مننه مسکته غروره بل چې کوم دی نو کوم 10,000 روپۍ لندن نه یو ورور را لېږلي دي او هغه ماشومه بودکي شانتې تصویر دی پې چې هغه ته پته وي بل حسین محمد صاحب 14,000 روپۍ تا را لېږلي سعودي عرب نه نن را لیسلي د غونډۍ په ذریعه باندې تا را لېږلي دي بل د بینک په ذریعه چې چا 15,000 روپۍ را لېږلي چا 2,000 را لېږلي دي 2,000 چا 1,000 را لېږلي دي یو کس پکې 300 را لېږلي دي چا پکې 100 روپۍ را لېږلي دي یو کس پکې 50 هم را لېږلي دي هغه ټولو مننه هغه ټول امانت چې کوم دی هغې کې به خیانت نه کېږي دې ته به رسېږي چې دا کله په خپلو خپو ودرېږي مړه شي دا نیستي ختمه شي وکیل دی د هغې 1.5 لک روپۍ ترې غواړي 90,000 نه زیاته پرې د دوکان کرایه ده ولې چې 15 بچي هم څه خوري که نه او هغه تاسو به وایي چې طلاق یې شوی دی نه عدالت پکې څه دي طلاق یې شوی دی خو د دې چې کوم نکاح مخر دی حق مخر دی هغه دې ته نه دی میلاو نه د بچو حق چې کوم دی نه هغه دې ته میلاویږي نو د هغې په وجه باندې دې عدالت کې کیس اچولي هغه کیس له دا پنډۍ ته ځي نو چې پنډۍ ته ځي بیا راځي نو څونه پیسې په دې باندې لګي که نه نو دا دغه پریشانو کې ده او دا د واده تپوس دی نه ما هسې بس وکړو نو ما ته ډېر خلک وایي یاره چې خو د رښتې خو ویلي دي خو یې به د رښتې نه مخکې چې هغه د کیمرې ته راتلله د کیمرې ته راتګ ډېر ګران کار دی ولې د رنګ خلک کمنټس کوي که نه یاره دا چل دی هغه چل دی کلي علاقه کې د رنګ خبرې کېږي تاسو ته څه پته تاسې خپل ته ګورئ خو مجبوره شوه نو کیمرې ته راغله او مونږ ته ټلیفون وکړو مونږ په دغه باندې راغله نور ګرانو کتونکو نه زما د فیسبوک نه د یوټیوب نه د ټیک ټاک نه زما پیسې نشته دي چې زه د خپل ویوز او د ډالرو لپاره ویډیوګانې کوم زه د دې لپاره ویډیوګانې کوم چې یو سړی سبا مجبوره نه وي بلې کیمرې ته نه کړي نو د هغې کار وشي دا د الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن کار دی د اوس نه د 2012 نه شروع دی 2024 شو قسم بوختانونه تورونه رنګ خیسې په ما باندې شوې خو الحمدلله ما نه خپل همت بیلی دی او نه کار او خو تاسو وایئ چې دا قسمه ویډیوګانې که نه
چې دا شکلونه په دې کیمرو کې ښه ښکاري نو زه به دروزې 4-5 کوم خو دا کالونه او دا قصې قطارې مې نه لګي نه ټینشن اخلم او نه ټینشن چاله ورکوم او نه دا نه دي دا پیسې د ارامې ګڼم تاسو نه بره د الله کیمره لګېدلې ده او چې رښتیا درته ووایم نو راباندې صافې نه دي بس بل ځای کې راباندې خدای راته ښیي د مخې سره نو خدای په اوس مې د چو سره ډوډۍ خوړله او الحمدلله خوشحاله یم یو ډوډۍ او یو چای دغه یو سیسټم نو دا 100,000 روپۍ یو واخله 100,000 روپۍ یو واخله او دا 14,000 روپۍ دی کې یو دی 14,000 او ورسره چې کوم دی نو 10,000 روپۍ بلې دي نو خو زه یم په دې کیمرې ته شمېرې چې دا خلک لږ په اعتماد کړي خیر دی زه زما خپل ځاني زه ټینشن نه لګي که نه که زما په تاسو ټرسټ نه وي که نه نو زه به د هیلپ دپاره دلته نه راتلم ما ستاسو ډېر نوم اورېدلو خو چېرته بس همت مې نه و کړی برداشت مې کوم ایزه اخر چې حالات ډېر خراب شو ما پهله ویلو زما والد صاحب نشته زما طلاق شوی دی زما 15 بچي دي زما 3 روریان دي الحمدلله خو ډېر غریبانان دي ډېر څه پرمننټ جاب یې نشته سورس آف انکم یې نشته زما مور ده نو هغه هم ما نشي ډېره ساتلی زه په خپله زما ماشومان ډېر واړه دي خلک به وایي چې ولې دا جاب ولې نه کړي لاسونه یې سلامت دي خپې سلامت دي بلکل الحمدلله خو زما ماشومان دي ډېر زیات واړه او ساتلو والا شاته لوک افټر والا څوک نشته د دې وجې چې دی نو زه جاب نشم کولی او باقي تاسو ته پته لري زموږ معاشره څنګه ده دا د ویلو ضرورت نشته نو ما ځکه صرف تاسو به وایئ چې دا جوړې صرف د دې پیسو دپاره ما ستاسو سپورټ غوښته ما چې یاره تاسو زما مدد وکړئ بل خبره دا ده چې ما ته ډېر خلک کالز وکړي نو وایي چې دا ویډیو رښتیا ده دا دروغ دي ښه څه چل دی نو ګورئ تاسو کې الله تعالی دا دماغ د دې لپاره درکړی دی که نه چې تاسو سوچ سمجھ وکړئ زما ویډیو دا ما په خپلې خولې بیان ورکړی دی نو په کال باندې خو زه ایکسټرا څه نه ویم که نه مکه خبره به کوم نو که تاسو ګوره تاسو یو ویډیو وکته که نه تاسو زما مدد کولی شئ نو تاسو ما ته کال وکړئ زه به تاسو له خپل ایزي پیسه نمبر درکړم ستاسو نمبر هم ورسره شته تاسو ته دې وکړي ټیک شو زموږ په دې د نیشنل بانک اکاونټ نمبر یې که نه او خپل ایزي پیسه 0343964516 ګرانو کتونکو په دې باندې زما نیشنل بانک اکاونټ هم ښه دا زما ذاتي دی بل تاسو سره پته چې د غربت په وجه باندې دی خپل 4 بچي پرون دا 13 ورځ چې کوم دی هغه خاوند ته حواله کړل اولاد ډېر خوږ دی وي دا بچي م درواله بس ځان نشم ساتلی دغه ټیم کې د څه احساسات وي زما بچي ما دونه راغټ کړل زما مشر زوی د 10 کاله شو لور مې ده 3 مې لوریانې دي او ډېر ماشومانې دي ما یو ورځ هم د ځان نه دي لرې کړی 15 بچي مې دي او یو کټ کې را سره وده کېږي اوس چې کله زه یو ماشوم سره وده کېږم که نه نو زه د شپې خپل بچي لټوم او زما بچي چې کله ما نه تلل نو یو وخت د هغوی که تاسو حالت لیدی وي نو تاسو ته به پته لګېږي څو جنکې څو هلکان زما 2 هلکان دي 3 جنکۍ دي او دې وخت کې رانه مشر زوی 3 جنکۍ دا لاړل دا غربت ته وایي نو بس نه مې شو ساتلی هغه خرچه نه راکوله عدالت باندې مې کیس روان و زه ورته یوازې وم پیسه ما سره ونه لګولو والا تاسو ته پته ده چې انسان سره پیسه نه هر څه په پیسه کېږي اوس خو ته به خپلې خپو ترې بیا راوستلی شي نو بس دا خو زما په بچو به ډیپینډ کوي دا چېرته عادت شي چې بچي ما ورکړل نو لازمي خبره ده لیګلي طریقې سره هم ورکړل نو دا موږ فیصله اوس په ماشومانو پرېښوده چې ماشومان چا سره اوسېدل غواړي او زما ټول بچي دي سکول ګوینګ که سکول والا دي بل د هغوی خرچې د هغوی دغه زما د بسه بهر وي درته وایي چې زموږ د ویډیو په ذریعه تاسو ته څونه پیسې میلاو شوي زموږ د طرف نه یاره اول خو دا دغه نور هم ذکر وکړه چا راته 1000 رالیږلي دي چا راته 5000 رالیږلي دي چا زما دغه ته 40000 رالیږلي دي نو خدای شته زه یې پېژنم هم نه او یو 10,000 مخکې او 10000 هم راغلي دي نو داسې خلکو رالیږلي چې سره زما خبرې هم نه دي شوې پېژنم هم نه خو بس چې چاته زما پته لګېدلې ده رالیږلي دي نو ما ته نه پته چې څوک دي کالونه به یې څونه اټینډ کړي تا یاره دومره مې اټینډ کړي دي که نه چې ما ته زما موبایل چې د سکرین یې راته بلیک کوم خلک درته څه وایي نو خلک ما ته همدا کوي چې جی دا ویډیو موږ وکته جی زموږ زړه ډېر زیات خفه شو ښه دا څه چل شوی و نو ګوره تاسو چې دا تپوس کوئ نو بیا ویډیو پوره ګورئ که نه ما الریډي ویډیو کې پوره خبره کړې ده بیا هم خیر دی زه د هغوی د زړه دپاره هغوی ته خبره وکړم کال بند کړي حاجي موږ به ستاسو حل کوو
زما ویډیو په لکونو خلکو کته خو دې لکونو خلکو کې 3 لکو خلکو کتلې ده 1 لک خو 50 لکو نه هم زیاته کتلی شي. 50 لکو نه هم زیاته ده نو دې کې کو 1 لک خلکو ما سره هیلپ کړې وي نو تاسو سوچو کې زما په ژوندۍ بدله شوې وه خو چې دا څومره خلکو کتلې ده جسټ دوی کالز کړي دي بس د دې کالز په ځای کو ستاسو نه کو تاسو ما ته 15 هم رالیږلې وي که نه نو ما به تاسو ته دعا کوله اوس هم زه دعا کوم خو زه تاسو ته ریکویسټ هم کوم کو یو تور سرې د کیمرې مخې ته ودرېږي دغه دپاره نه ودرېږي په هغې ځان فالتو ني زه پښتنه یم زما دپاره کیمره فیس کول ډېره زیاته ګران ده ولې چې کیمره خلک د شوق دپاره فیس کوي بیا له خبرې خو چې د مجبورۍ نه فیس کوي خپل ځان کله هم څوک چاته ایکسپوز کوي نه او زه تاسو ته لګیا یم خو کلا درته لګیا یم چې ما سره دا مسله ده ګوره د چا بیا به خلک وایي چې واده واده نه واده ګوره واده به زه کوم دې نه زه انکار نه کوم به خو د هر څه خپل ټایم وي دا ټایم زما د واده نه دی نه یو سړی وي تاله زه 10,000 40,000 روپۍ میاشت هم درلېږم کور هم درلالم ستا دا بچي هم ساتم په دوی تعلیمونه هم کوم ټول سهولتونه در کوم چې کله مخامخ راشي که نه او زما مشران شته تاسو یې کینی نو هغه کس سره هلک خبره کوي په فون خبرې نه کېږي په فون خو به زه تاسو پسې پوره پاکستان وصولي کوم چې څوک ته کوي که نه راځي अब تا ته وایي نه अब تاسو له راځي تاسو ته به کیني خپله خبره به تاسو ته ږدي نه بس به بیا خبره کېږي زه اوس تاسو ته فون وکړم چې تاسو سره رشته کوم تاسو به ماته الریډي انکار کوئ ولې زه تاسو پېژنم ما لیدي ما ته ستاسو بیکګراؤنډ پته ده نه ده پته نه جان نه پېغچان خو چې هسې ماله راشي نو بیا به څه کوي بیا به د مور راځي تاسو څوک له به راشي راشي چې تاسو له راشي تاسو سره کینی تاسو سره خبره وکړي زما فیملی شته زما فیملی سره به کینی ګوره چا لور خور چې غواړی که نه نه به مطمئن کوې ما واده کړی دی 10 سال ما تیر کړي دي آی سړي سره 10 سال ما ته پته ده چې ما څنګه تیر کړي دي زما 15 ماشومان دي زه چې دوباره کوم که نه زه به ډېر په سوچ سمج کوم اوس دې وخت کې فیوچر کې څونه وخت کې هسې دې وخت کې تیار یې یاره دا خو منې کن چې رشتې د نصیب خبره ده د بره نه الله لیکي نو دا ټایم لیمټ ما ته نه ده پته کیدای شي زه وایم چې زه نه کوم یکدم داسې څوک راشي چې زه ورسره وکړم کیدای شي زه وایم چې زه کوم ما ته اړو کال پورې کس میلونی شي په دې وخت کې ستا څه مسلې دي ته وایې چې زما مسلې ختمې شي نو بیا به واده زما کیس مسله ده زما د ماشومانو خبره ده زما باندې قرضونه ډېر زیات دي چې زه سټیبل شم دا 3 کاله کې به تا څونه پیسې لګي یاره ستاسو د اندازې نه زیاتې دي ډېره ده او په ما قرضه هم ډېره زیاته ده پنډۍ ته تاریخ لځې راځي زه پنډۍ زه چې هر تاریخ لزم زما 10,000 15,000 لګي تاسو یقین وکړئ که په داسې شوه که نه یعنې د دې دکاندارانو د قرضونو نه علاوه زه تاسو ته خپل قرضونه وایم کم از کم په ما 6-7 लाख روپۍ دي ولې چې زما لکه تاسو تپوس کولی شئ زما سورس آف انکم نشته خو زه د یو نه د بل نه هیلپ والم تاریخونه لم پیزم ارسلم خو د هغوی دا یو امید دی چې یاره د عدالت نه دې ته پیسې میلو شي نو دا به زموږ قرضه خلاصه کړي دا زه خو چې تاسو ته وایم چې یاره دا 90,000 1 लाख قرض دی دا خو تش د دکاندارانو دي دا زه د دې ټولو ډېره شکریا ادا کوم ځکه چې که دوی ما سره دې وخت کې دا لاس ونه کړي که نه او ما له په قرضو باندې سره نه کړي نو کېدای شي زه روټۍ ونه خورم نو زه د ټولو ډېره شکریا ادا کوم ما ته ډېر 6 میاشتې 7 میاشتې 8 میاشتې دا ما ته دوی صبر کوي ګرانو کتونکو ستاسو د ټکې ټکې ذمهوار یم خو 1000 هم رالېږلي دی خو 300 هم رالېږلي دی خو 2000 هم رالېږلي دی خو 15,000 هم رالېږلي دغه توسرې زنانه ستاسو د وړاندې د ورم کړي په دې باندې زما نیشنل بینک دی خو زما په ذریعه باندې ورسره مدد کول غواړئ نو همدغه شانتې به میلاویږي د دې ایزي پیسه نمبر په دې کې وي په دې ویډیو کې وي لیکم یې پې نه په دې ویډیو کې وي ځکه چې تاسو ویډیو ګورئ نه کال کوئ دا څنګه چلو طلاق دې څنګه شو دا ولې شو ویډیو غونډه وګورئ مکمل نه ټول ډیټیل به راشي انشاءالله بیا به ورسره خبرې اترې کوم دا دې چې کومه خبره وکړه لکه نه نو تعلیم یافته جینۍ ده نو په دې خبره باندې پیش وله تاسو کلي علاقه کې رشتې کړي که نه نو د رشتې دپاره تاسو څه کوئ بار بار پې رشتې کوئ ځان سره کله فروټ یوسئ کله څه بل څه یوسئ کله څه بل څه یوسئ نو په لکو کال زما ته رالل خو چا دو نه وي چې دا بوجوړه وله زما طرفه ورکړې دغه یو څو د شمېر کسان او دوی ته ما چې کله ویډیو کوله نو دوی ته مو ووي چې 50 کاله برته کېږي 2 به ستا د پیدې نو ګرانو کتونکو ما چې کله دې نه ویډیو کوله نو دې ته ما پاټیم ووي چې دا نمبر دې پکې ویم او
چې 50 کاله درته راځي نو 48 پرې تنګوي او دا 2 پکې د کار وي خو هغه به دې 1 ګنټه مې ساری نه کړه دا 1 ګنټه پس چې کوم دی نو دې بیا هغه نمبر بند کړی دی اوس پورې بند دی او اوس چې موږ ته چې کومه نن دا راله له هغه خلک وایي چې زما امانت په ورته نه میلاو شوي نو هلته کې مسله او دا د هسپتال نه اوس راله دې ګوتې ته وګورې وښایه لږ دا ګوته د هسپتال نه دا اوس راله خو سیده دلته کې راله او اخره کې مرده وي خو نه راځي نو چې پیسې ورته واپس کړو ځکه چې زمونږ هم په دې ځای بوج وي اوس زما بوج خالي شو او دې نه پس چې کوم امداد راځي انشاءالله همدغه شانتې به ورته په یو ځای ورکوم په دې ایزي پیسه زما نمبر شته دی زما په ایزي پیسه لیکلی شوی دی زما په نېشنل بانک هم لیکلی شوی دی او دې پکې خپل ایزي پیسه ووي په خولې باندې نو خو په هغې هم ورته رالیږي